إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. سورة مائدہ شروع کو. سورة مائدہ ورتزکوائی مائدہ خوانچی توائی او پدی کی پا آخر کی دا خوانچی ذکر راگلے سبانی سبق کے بچر درائز او مدنی دے نو د هجرت رسول الله نرستو نازل شوه دی او دا د دې حدیبیه د دې غزانا لږ نږدې ورته نازل شوه دی. نو دی وخت اسلامی حکمرانی په اسلامی حکومت په ډېر زور کې دی. د هغې لپاره د ډېر لوی دفاتو ضرورت دی. نو اتیش دفعات اتیش احکام په دې سوره مائده کې الله ذکر کړي. د دې وجې نه د دې صورت موضوع او ټاپک چې ورته تاسو وایي هغه تشریعي احکام تشریعي احکام او نور ضمني طور دعوی توحید دعوی رسالت صداقت قرآن اثبات د آخرت اثبات د رسالت دا ټول به پکې راځي او په یهودو او نصاراو باندې به پکې ضربکاري هم راځي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله چې بې اندازې مهربان زیات مهربان دی. اے ایمان والو یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اوفوا بالعقود پرواله کوي په وعدو باندې. عقود د عقد جمع ده. عقد غوټي ته وایي غوټه ربط غوټي ته وایي عقد غوټي ته وایي. دلته د مراد وعدي دي چې کوم ستاو د الله مینس کې دي یا ستاو د نور مسلمانانو مینس کې. احلت لكم بهيمة الانعام حلال کړی شوي ستاسو لپاره څلور خو والا چارپایان. بهیمه ورته ځکه وایي د دې نه مراد څاروي دي او د څاروي په اواز کې ابهام دی. اواز خو کوي که نه خو هغې کې ابهام دی څه وایي نه پې ته پوهېږه او نه پې زه پوهېږم. نو بهیمة الانعام ورته ځکه وایي څلور خو والا ځناور غوا ده که میخه ده که ګډه ده که بیزه ده دا ټول ستاسو لپاره حلال دي کله چې تا نیت د حج تړلی دی. الا ما یتلی علیکم غیر محل صید مګر هغه چې لوستی کېږي په تاسو باندې په داسې حالت کې چې تاسو حلال نه یې ګڼونکي ښکار لره. دا ستاسو لپاره دا بهیمة الانعام حلال شوي دي مگر هغه چې تاسو باندې د هغې حرمت لوستی کېږي هغه ځان له خبره ده او غیر محل صید د مخکې سره لګېدلی چې تاسو حلال ګڼونکي ښکار له نه یئ نو الله درته دا غوښې حلالي کړي دي. حاجي چې نیت وتړي نو دی به ښکار نه کوي نه به یې چاته ښیي نه به یې پخپله کوي نه به چاته اشاره کوي نه به د هغه تعاون کوي. وانتم حرم او حال لري چې تاسو حاجیان یې نیت د حج او عمرې تړلی. ان الله يحكم ما يريد یقینا الله فیصله کوي هغه چې الله د څه اراده وکړي. یا ایها الذین آمنوا لا دا فیلسوفی کندی او مشهور فلسفی د یونان تیر شوی دی. فیلسوفی کندی دا هغه شاګردان دي خلق قرآن طرف ته پرغه زمانه کې ډېر مایل شوی دی او فلسفه د یونان شاته پاتې شوې ده. نو شاګردان ورته چې صاحب د دې یو کتاب موږ له ساس کا چې د قرآن مقابله کې سره وي. نو هغه ورته سر وښودل چې زه څه به وکړم. کور ته چې لاړ بیا ډېر روز نه راوته. بیا شاګردانو جواب وکړ چې یاره اوس تاسو خو ورک شوئ. چې راووته ویل څنګه چلېږي ویل بس ما قرآن راواخیسته نو چې راومې د سورې مائده راواوړېده نو سورې مائدې دا لومبنی آیات مې و چې ولسته نو بس غلی شوم او سوچ مې شروع کړ. ما ویل چې په دې د دې یو آیات مقابله سره شروع کړي نو لوی لوی دفترونو کتابونه به ترې ډک شي خو د دې مقابله به ونه کړی شي. نو زه پوه شوم چې دا د الله رب العزت کتاب دی دا د انسان کتاب نه دی. نو دې د ساینسدانانو داړې هم دې قرآن کتلي دي هغه یې هم حال کړي دي. ځکه وایي یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله. اے مومنانو
حلال مګنئ بعزتی د نخو د دین د الله د خدای د دین چې کومې نښې دي دغه بعزتي به ځان له سپکه نه ګڼئ. اذان شعیره ده، مونځ شعیره ده، جمعات شعیره ده، بیت الله شریف شعیره ده، پای کې بې شماره نښې ټول شعایر دي. ولا شعر الحرام او حلال مګنئ ځان لپاره بعزتي د میاشتو عزتمندو. ولا الهدي او دارنګي حلال مګنئ تاسو چې کوم دی هغه قربانو لره ځان لپاره. ولا القلائد او خاص قرباني چې هغې ته هار اچولی شوی لکه چیتره دی په تار کې تړلی او مرۍ ته دې ورته اچولې ده. ولا عامین البیت الحرام او حلال مګنئ بعزتي دا کس کوونکو خلکو چې کس کوونکي د بیت الحرام دي په حج روان دي. یبتغون فضلا من ربهم طلبی مهرباني د جانب د خپل رب نه ورضوانا او رضامندۍ لره. دا د کفارو دا قافلې بتلي د حج په دې ورځو کې حج ده بتلل او دا قرباني به ځان سره روانې کړې وي. مسلمانانو اراده وکړه چې دا خو دې نه په دې ورځو کې وار غواړي. نو دا آیاتونه نازل شو چې که کافر دی او قرباني روانه کړې ده ستا ورسره کار نشته. د حج د روان دی اگر چې مشرک او کافر دی خو تاله د هغې دا شی نه حلال نه دي نه کلار شي. وإذا حللتم فاصطادوا کله چې تاسو حلال شئ د احرام نه وځئ نو ښکار کوئ. دا معنی نه ده چې فاصطادوا امر د وجوب لپاره، دا امر د اباحت لپاره دی. مخکې ښکار بند دی په زمانه د حج کې، نو کله د حج نه وتې نو اجازت ته ملاو شو. دا معنی شو دا نه چې یو ځل حجي شو نو به عمر کې دغه نه کېده ښکار به نه کېده. نه ولا یجرمنکم شنعان قوم برنګېختري نه کي راپورته دي نه کي تاسو بغض د یو قوم په دې خبره باندې ان صدوکم چې بن کې تاسو عن المسجد الحرام د دې خبرې نه باعث دي شي په تاسو باندې بغض د یو قوم د دې وجې نه ان صدوکم چې تاسو بن کړي د مسجد الحرام نه ان تعددو چې تاسو زیاتې وکړئ. تاسو مو ویلي چې دا حدیبیې پسې نږدې نازل شوی دی او قریشیان لګېدلي جناب محمد رسول الله د 1500 کسانو ملګرو سره د حدیبیې په مقام کې بند کړی و چې موږ تا نه پرېږدو عمرې ته او بیا لوزنامه د 10 کالو دستخط شوله. نو الله مؤمنانو ته وایي چې تاسو نه د بغض د قریشیانو په دې مجبوره نه کوي چې تاسو چونکې د مسجد حرام نه بند کړي یئ نو چې تاسو د دې په خبر نه بند نه کړي ان تعدل چې تاسو انصاف ونه کوئ، تجاوز باندې کوي د حد نه چې ته د هغې قربانۍ په لارې رانیسي او حاجیان په لارې رانیسي او لوټي نو تعدي به نه کوئ، زیاتې به نه کوئ. وتعاونوا على البر والتقوى د یو بل امداد کوئ بالبر په نیکو باندې والتقوى په پرهیزګارۍ باندې په تقوا او د نیکۍ په کارونو د یو بل مرسته کوئ، د پرهیزګارۍ په کارونو د یو بل مرسته کوئ. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان او د یو بل امداد مه کوئ په ګناه باندې والعدوان او په ظلم باندې. واتقوا الله خدای نه ویریږئ ان الله شدید العقاب یقینا الله سخت عذاب ورکوونکی دی. اوس مخکې تیر شو چې ستاسو لپاره بهیمة الانعام حلال ده الا ما یتلی علیکم فی الکتاب. نو محرمات درته هغه ذکر کوي. دا دغه ټکي کې ورته اشاره وه غوږ به کېدی محرمات دا دي. حرمت علیکم المیتة حرامه کړه شوي ده په تاسو مرداره دې ته وایي چې ساتي په خپله وخېږي. مشرکانو به دا مردارې خوړی. والدم او دارنګې حرامه کړه شوې ده په تاسو باندې وینه روانه. وروسته یو صورت را روان دی، یو سبق د پس به راځي. ودما مسفوحه د وینو او د رګونو وینه دا هم در باندې حرامه ده، مال ته تحقیق کړی دی. ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر هم در باندې حرامه ده. نو ټول خنزیر به جمیع اجزایه حرام دي، خو مقصود پکې غوښه ده. دا دلته ځکه ذکر کړی او چونکې دا بې غیرته شی دی، دې کم خوراک چې بې غیرتۍ سړی کوي هغه بې غیرته کېږي. انګریزان چې تاسو ما پرون د هغې هغه تفصیل کړی د زنانو باره کې چې د خپلې ښځې څه حیثیت دی، د فوټبال په شان بل ته یې ورغورځوي او خپل لور د ارباش سره څه کوي. دا ما تاسو ته پرون ویلي
دا خنزیران خوري او دا دی مفسرین لیکلي چې خنزیر ډېر بې غیرته دی د ده په جوړه پسې نور خنزیران راشي دی سر ښکته د دې وجې نه مشران به سرکوزی سر چاته به چې کار کوي زه سرکوزي یم یعنې خنزیره دا سرکوزی دی او بل دا دی چې دوی یعمل عمل قوم لوطین هم کوي مفسرینو لیکلي خنزیران په یو بل باندې نران په نران باندې نو دی وجې نه دا بې غیرتي بیا هغه چاته راځي چې څوک یې خوري نو دا بې غیرتي انګریزانو ته منتقله شوې چې د انګریز په رنګ کې رنګ شوي خنزیران خوري نو هغې هم دغسې بې غیرته شوي وایي ګریوان زما یو شاګرد وګورې دوبۍ کې زه ورغه خو حالت نه منم هغه به سبق پرېښه نو ډریور و نو یو دغه وه د عیسایانو نه هغه به ډوډۍ کړې وه ډوډۍ کړې هر څه پکې پراته وو نو ښایسته ښایسته تیکې هم پکې پرتې وې وایي ما چې کله هغې ته لاس ورکړ ما دل چې نو انګلیش کې راځي چې نو چې دا خو سور دی نو ورته وایم چې څنګه ګډ او چیلې مسلمانانو ته عزیز دي دقسې خنزیر انګریزانو ته چې کوم دی عزیز دی یو موقع کې یو کمانډر مسلمان دې ته وویل که نه چې موږ څنګه چې خنزیر تاسو ته موږ ته چیلې خو ګډ ګران دی ستاسو خنزیر ګران دی او څنګه چې تاسو ته شراب ګران دي داسې موږ ته د الله په لار کې وینې تویول آسان دي څه وایي تاسو د باکوړي انګریزان به موږ چېرته جنګ کوو نو دا ولحم الخنزیر معنا ده خنزیر به جميع هډوکي هم حرام دي ویښتې هم حرام دي هر څه حرام دي وما أهل لغیر الله به او هغه مذبوحات چې اواز پورته کړی شي په دې باندې د غیر الله لپاره د غیر الله نوم پې واخیستی شي یا د غیر الله په نوم باندې نامزد شي د دې وجې نه د متباریانو ډوډۍ یا کوم چې د خلکو د غټانو نه خلک ډوډۍ کوي او شل میخې او لس میخې پکې حلالوي دا ډوډۍ به هم نه خورئ دا هم پلیته ده والمنحنقة او دارنګې هغه څاروی چې مرۍ خفه شي پړی زندۍ شي او ساتې نه اوښېږي منحنقه دې ته وایي والموقوذة هغه چې په لوړ او په لرګي باندې ووالی شي په لرګي وهي ساتې نه وباسي حلاله نشي دې ته موقوذه وایي والمتردیة هغه چې د کمر نه ورغړي د غره نه ورغړي د کمر نه ورغړي او ته ورته چې ورسې ساتې ختلې دا مرداره ده والنطیحة هغه چې یو څاروی بل په ښکر باندې ووهي نطیحه هغې څاروي ته وایي چې یو ښکرور څاروی ولګي او بل څاروی ووهي او ساتي وباسي وما اکل السبع او هغه حرام دي چې وخوري هغې نه درندګان شرمخ وخوړله زمري وخوړله ګیدړ وخوړله الا ما زکیتم مګر هغه چې تاسو حلال کړئ دا شی نه دي او ته ورته راورسېدي منحنقه نصاب باندې ده موقوذه نصاب باندې ده متردیه نصاب باندې ده نطیحه نصاب باندې ده ما اکل السبع نصاب باندې ده ما زکیتم ما ذبحتم هغه تاسو حلال کړئ په شرعي حلالولو سره نو دا حلاله شو پرې پوه دا حلاله شو الا ما زکیتم معنا ده دا مسله چې هر مرداره نو پیغمبر خدا وایي چې احلت لنا میتتانی دو مردارې موږ له جایز دي یعنی دو شی نه بې حلالې نه موږ له جایز دي الکتر دغه دا الجراد یو ملفه او بل مایه تحال نه تحال نه بل دا دواړه بې حلالې موږ خورو تاسو چېرته مایه حلال کړی څه نو مایه بغیر دالې نه او ملف تاسو خورئ نو که نه خورئ ستاسو د قوم په خوراکونو کې نشته خیر دی مې خورئ موږ څه نه دي خو حلال دی دا حلال دی حلال نبی صلی الله علیه وسلم ته خادمه چا راوړې وه سمسرو ته خادمه ورته دا ورته چا راوړې وه د دې ریاض د علاقې نه دا ورته چا راوړې وه دې ته پخوانی نجد وي تحفه کې کله چې په درسترخوان ورته نور سامان هم کېښودی شو دام کېښودی شو هغې نور هم سره وړي نبي علیه السلام چې ګوتې ور وړي نو یو بیبي ورته ویل چې دا خو سمساره ده نبي علیه السلام ته ګوتې روستو کړئ خالد صاحب ورسره ناست دی په ځای کې په دغه باندې په ډوډۍ باندې نو چې خالد صاحب وایي چې
چې ما ورته چې حرام کیا دا ولې حرام راځي ما ته چې لا نه حرام نه ده خو زما د قوم په خوراکونو کې نشته نو مکروه تبعیدا نه خورم نو خالص یې وایي په جررته په اکلته ځان ته مې راخ کړه او مې خوړه پوهېږئ پرې باندې نو که څوک یې خوري نو خیر دی چې زمونږ کې چې بعضې خلک نوي پیدا شوي دا سبسیري زمونږ ځای کې ډېرې دي هلته دې بیا راشي موږ نه پورې غاړه د نیر نه شړه ځمکه ده نو پای کې دا ډېرې دي دا سرې سرې راوتي او پرې جمي کې د نور پسې پرتي هغې مزداري دا معنا یو چې جایز ته خامخا وخوره یعنې دا نوی کار کوه چې خلک تاره خبر شي پوهېږي پرې باندې که حضرت رسول الله نه خوري نو خیر دی ځکه چې د هغه په خوراکونو کې د هغې د قوم په خوراکونو کې سمسیره نه وه نو زما ستا د قوم په خوراک کې شته څه چې ته خورې ته څنګه متبع د سنت یې نه چې زه دې کې مې کار نشته چې نوی کار وکړم چې خلک وپېژني وما ذبح على النصب وما ذبح على النصب او هغه چې حلال کړی شي په نصبو یعنې په کاڼو باندې په بوتانو باندې دوی د بیت الله شریف نه چاپېره بوتان ودرولي وو نو حلالې بیا وکړې د هغې وینې بیا راواخېستې دا بیا پرې سر باندې پورې کړې او دا غوښې بیا تقسیمولې او دا بیا برتون بیا تولو چې موږ یو لوی کمال وکړو وان تستقسموا بالازلام او دا در باندې حرام دی چې تقسیم کوئ په غشو باندې تقسیم په غشو دوه قسمه یو دا دې مشرکانو په زمانه کې یو غشي باندې مې لیکلي وو چې امرني ربي ما ته زما رب حکم وکړو په بل بیا لیکلي وو نهاني ربي زه خپل رب منع کړم او بل به هغه غلبن غین فیلم غفل غین فیلم غفل بل غفل یو بم بینو خالی به نو دې دا به منجور سره یې خو د بوت ته منجور سره په کڅوړی کې هلکه راواله یو سړي به اراده وکړه په سفر زما که نه مشرکه هلته راواله زما قسمت پوړی راواله نو چې مې راواخېسته مې وخوځوله لاس مې پکې وردنده کړه نو که به راووته چې امرني اجازت یې وکړه بس روان به شو که نهاني نو بس کور ته وته او که غپلو نو بیا یې وجي نو چې بیا وي نو خامخا وایي چې دغه زړه ګډه یا نر بچی راوړي یا ښځه بچی راوړي یو خو به خامخا راوړي ځکه دا یو خو باندې خو د اکتفا نه وه دا یو استقسام بالازلام دی دویمه دا وه چې دوی به راونډۍ کوله نو غشي به هغه تقریبا اووه اته غشي نو د هر یو دپاره به حصې ساده کړي د یو غشي به اته حصې وي د یو به اووه وي د بل به شپږ وي د بل به پنځه وي د بل به څلور وي د بل به دوه وي د بل به درې وي نو بیا بیا چې کوم د بعضې وخت یو پکې نه وي نو چې هغه هلکه دغه ټوپکي بیا ساس کړه او بیا هغه دغه غشي ووال به چې چا به ورسېده دا یې جواري به دا وي دا بیا کور ته نه وړه بیا بیا خواړولو خلکو راځئ چلوئ کور نو دا هم حرام کار دی مشرکانه کار دی ذالکم فسقو دا ټول څیزونه تاسو هم دا فسق دی لازم دی په تاسو نافرماني د الله ده اليوم یئس الذین کفروا د نن نه مایوسه شوه کسان چې کافران دي من دینکم د ختمېدلو دین ستاسو نه د نن نه کافر د دې نه مایوسه شي ګینې اسلام به ختم شي مخکې دوی پرې تاک کې ناست چې نن دی که سبا دی بس اسلام ختمېدونکی فلا تخشوهم ويريږئ د دې کفارو نه واخشوني مهانه ویریږئ اليوم اکملت ولې ته نه یېرېږئ هغې سره اټم بم دی او تا سره چې دی هغه سره ګاز دی او تا سره چې دی هغه سره توپ دی او تا سره چې دی خدای غر کړي تا سره هر څه شته او هغه سره مرسته شته هغه سره یو شی نشته چې ایمان دی او تا سره خدای ایمان هم دله درکړی دی او ته یېرېږي اليوم اکملت لکم دینکم د نن نه مکمل کما ستاسو لپاره ستاسو دین یعنی حلال او حرام مې درته واضح کړه جایز او ناجایز مې درته وکړو برابر کړو او د کمال معنا دا ده چې څه شی پکې پاتې نه شو واکممت علیکم نعمتي او پوره کما په تاسو باندې خپل نعمت لرم ورزیت لکم الاسلام دینا او راضي شوم ستاسو لپاره په اسلام باندې په اعتبار د طریقې د ژوند باندې چې اسلام بس تاسو د ژوند طریقې او تاسو ضابطه حیات
دا معنی یو یهودی راغی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دور خلافت دی خلیفہ صاحب سکه ناست ورته وایي یرا خلیفہ تاسو باندې الله یو آیات په قران کې نازل کړي کچره دای مونږ ته يهوديانو لپاره تورات کې را کړي وي نو موږ په هغه ورځ باندې عید مناوو نو ورته چې يهودي هغه کوم آیات ته قران کې نو يهودي ورته چې اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا دا دې کنه جی هغه يهودي دا آیات چې کوم ځای نازلې ده او کوم وخت نازلې ده او په کوم کیفیت نازلې ماته یاد دي دا عرفات کې نبی علیہ السلام په سورلۍ سور دی او د عرفې ورځ ده او د جمعې ورځ هم ده او دا دومره درنه وحی وه چې نبی علیہ السلام زر د اوښې نه کوشو ځمکې ته چې اوښه نه شوه ټینګېدی نوره دونه درنه وحی وه نو ته یو اختر وې دا زمونږ دوه اخترونه دي جمعه وا او عرفه وا او دی وجه نه مونږه دې بدعتیانو ته وایو چې دا په اسلام کې رضا نه پرځې لګي پس اسلام کې ځان لره نیکي کارونه روباسي د اسلام دا ټول د نیکي کارونه ته وکړه دا کم دي نور غواړي نیو سړی ورته رسې ویلي دي چې لا تغترر برواج احکام الهوى فرواجها عند العقول كاسدا أترى النبي أتى بشرع ناقص والله أكمله بنص المائدة اے بدعتی د دنیا پر زیب و زینت باندې مه دوکه کېږه د دې د زیب و زینت او رواج او چلن دا کوټه دی أترى النبي أتى بشرع ناقص ته دا خیال ساتي چې پیغمبر دا شریعت اسلامي نیمګړی راوړی د پکې پرځېږ دی زما دې په خدای قسمي چې دا دین الله په نص مائده باندې مکمل کړی دی چې اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فمن استر في مخبصه سوق چې مجبور کړی شو دی محرمات ته مجبور کړی شو محرمات ته مرید ولګینا په مخبصه په سخت ولګه کې غیر متجانفن لاسم دسنا چې د بغیر د نشره مایل کیدونکو ګناه ترې نه دون خوري چې دا رمق او روحي په بچي باز ټکی ته نه کوي ځان او د بشان بل دولګي نمرې هغه په لاته نه وهي اخوا کینا فإن الله غفور رحيم یقینا الله بخون کې مهربان تاسو خیال کړئ دا یو سائل د بل سائل ډیر بدی شي او دا یو غریب د بل ډیر بدی شي چرته غریب راشي کنه سوال کوي او پرې کې بل راغی یا رب زړه پرې دې او ته دیتی ډیر کوي څه شي ته راځم خبره راځه او دې دا راځه نو قران ویلي چې دا خدای دې ولګي نمرې اوس مردار پرتره ته په شان بل دې نو دغه دا باغنا او عاد اجعل عادن کې موږ یو دا ترجمه کوو چې دغه دې بل فقیر دې نو په لاته نه وایي ته مرا دې کېږي الګه شی ولوي ته مخربه او دا چې دا خو ته دا د زکه چې ګلو تا ګلو ته ور دې مړی پورې ځان ډکې نه مر ځان به بچ کې دین چې مړ نشي يسألونك ماذا أحل لهم تپوس کوي ستانه څه شی حلال دي دوی لپاره قل تورته وای پیغمبره أحل لكم الطيبات حلال کړی شي ستاسو لپاره لذایز پاک او ستر شینا پاک صفا شینا چې دي استاسو لپاره دغدي طيبات ځکه ویلو چې اوس پرې غوامي خجه تاسو حلاله کې پای کې هغه پریوان ورته وای که څه شی ورته وای هغه چې بکی هغه پکې دی دا باندې خوري نو څه حرام خو نه دی خو هغه سي مردار کاری سره دې طيبات لاندې دا خبره مفسرین کړي دا کنفوس چې ورته وای او دا زمیداری تاسو پیژنئ دا جوار اکثر وي جوار پروت کې کم دومندو نه راوځي ایته څه وکړه شکر هغه دغه چې پکې دا غږ نو هغه دا کنفوس چې کومه دام په خبائثو کې دن لري او يحرم عليكم الحبائش کروا لګیلا لباته دام حرام او خلک وایي چې شکونه لاندې خورنګي د مردار زموږ شیخ عنایت الرحمن رحمت الله علیه ویلي چې دا خبره عکس تا د سویل پکار دي که شکونه لال وې رنګي د مردار دي حلال نه دي که حلال وې نو رنګي د مردار دي دای معنا ده
تاسو استادانو خبرې به یادوئ که موږ یې اوسه پوه یادوي دا ځان ته یادوئ دا ډېر د کار خبرې حافظ ابن کثیر دغې لاندې لیکلي دلته نه ويحرم عليكم الخبائث وما علمتم من الجوارح او حلال دې په تاسو ښکار چې تاسو تعلیم ورکړی هغې ته د ماتونکو نه جوارح د جارح جمع ده چې په غاښونو باندې ماتول کوي نسبي اوس جوارح دي مکلبینا په داسې حالت کې چې تاسو استادان یې یعنی تعلیم ورکوونکي یې د کلب هغه دغه ته وایي تعلیم ته وایي چې سپي دی ورکوي خو چونکې عام طور سره دا د ښکار سپی تعلیم زر قبلی شرم خیم قبلی نور شی نه قبلی زر نه قبلی د دې وجې نه مکلبین ټکی ووایو چې تاسو سپو ته تعلیم ورکوونکي یئ او تعلمونهن تاسو باندې تعلیم ورکوي مما علمکم الله دا کې چې الله تاسو له درکړی دی فکلوا مما امسکنا علیکم پس خورئ تاسو هغه چې ونیسي تاسو لره او واذکروا اسم الله علیه یاد کوئ نوم د الله په دې باندې واتقوا الله خدای نه پاره معامله کې ویریږئ ان الله سریع الحساب یقینا الله جلد حساب کوونکی دی په ښکاري سپي باندې ښکار کول جایز دي حلال دي او داغې نښه به دایي چې دی کله تعلیم یافته شو د تعلیم کله قبول کو چې ته ورته وایې ورځه پې نو دی ورمنډه کوي او چې ته وایې ما نو بیا راوبس کي که ته پې ور ددکاري نو په ښکار ورمنډه کوي او که ته ترې رامنې کوي نو رامنې کېږي دا پته ولګېده چې دا تعلیم یافته سپی دی د دې تعلیم یافته سپي ښکار چې دی دا حلال دی په دې معنی چې ته ورلې سای دې ایستلې ده او خپې پسې ایښي دي او پروت دی خوله وله نه وړي خو په دې کې شرایط دا دي چې یو به امسکن علیکم تاله به یې نیولې تاله نیول معنا دا دي چې خپې پرې پاسه ایښي او دغه سپې ناست دی او ستا په انتظار دی چې مالک مې راشي دا یې تاله نیولې او که ته ورتلې نو هغه پکې ځان خپله حصه کړی ور دی ځان له نیولی تا نه بیا اعلان نه دی مردار دی البته که ژوندی ولاړې که ځان دویم واذکر اسم الله علیه کله چې دا سپی د زنځیر نه ور خلاصې نو بسم الله الله اکبر به ووایې ورپرېږدي د دې مثال دا دی لکه ته چې چاړه راکاږې او واتقوا الله خدای نه ویریږئ په هره معامله کې هسې نه که چاړه پیاسې راکاږې او سپین کوم دی هغې وتښتي او ته وایې دا لاړ شوی دی زه ورځم ان الله سریع الحساب اليوم احل لكم الطيبات د نن نه حلال کړل شو لپاره لذایذ بهترین طعامونه وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم او خوراک دا کسانو چې د کتاب ورکړل شوی دی یعنی یهود نصارا حلال دی ستاسو لپاره د یهودیانو انګولې د پیرنګیانو انګولې دا ستاسو لپاره جایز دی بشرطې کې چې د خنزیر غوښه او د خنزیر ډل پکې شامل نه خبر پوهېږئ او بشرطې کې چې یهودي دی پیرنګی دی دهري نه دی که دهریت پکې نفوذ کړی بیا حرام دی وطعامکم حل لهم او خوراک ستاسو حلال دی د هغوی لپاره د مؤمنانو مسلمانانو خوراک دا د انګریزانو لپاره او دا د یهودیانو لپاره جایز دی والمحصنات من المؤمنات او دارنګې پاک دامنې زنانه د مؤمنانو نه دغه محصنات من المؤمنات دا ستاسو لپاره جایز دي که نکاح ورسره کوئ او المحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم او هغه پاک دامنې زنانه د هغې کسان نه چې هغوی ته کتاب ورکړی شوی دی ممې سره نکاح کېږي د یهودنې سره نکاح کېږي مولانا شبیر احمد عثماني فواید کې لیکي بشرطې کې چې نفوذ پرې ښځه کې یهودنه کې او میمه کې نفوذ دهریت نه دی کړی دهریت ډېر خطرناک شی دی که دهریت نفوذ کړی او دهریه شوې وه نو بیا به نکاح ورسره نه کېږي عطا ابن ابي رباح تابعي عالم دی هغه وایي چې دا خو جایز دی خو دا د هغه وخت خبره ده چې کله مسلمانانې ښځې کمې وي اوس د مسلمانانو ښځو د کمی نشته نو بهتره دا ده چې مسلمان د مسلمانې سره نکاح وکړي د میمې په ځای باندې او د یهودانې په ځای باندې
او یو بل نقطه په دې کې دا ده چې بهتره مؤمنه ځکه ده چې دا استاد بچو ړومبنۍ معلمه وي نو چې یهودنه ده نو بیا به ورته تعلیم د یهودنې ورکوي که ستا به ورته ورکوي بیا خو به سلمان ریسا شي محمد په دې پوهېږئ که نه یهودنې پاللې دي بیا خو به دې هغه سان شي دارنګې پیرنګۍ چې ستا ښځه ده نو ستا بچو ته به هغه پیرنګیت ښایي نو جواز خو شته خو بهتره دا ده چې دې په ځای د مؤمنې سره نکاح وکړي اذا آتیتموهن اجورهن کله چې ورکوئ تاسو دوی ته مهرونه دوی محسنینا پر از حال کی نکاح کوونکی غیر مصافحینا زنا کوونکی نه یی ولا متخذی اخدانونا دیون کی تاسو پټو یار باشو لره دوی سره ومن یکفر بالایمان چا چې انکار وکړي ایمان نه فقط حبط عمله یقینا ختم ش عمل دو په اخرت من الخاسرین یبده په اخرت کې زیانکارانو يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا إن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون دا اودس مسئلے او دا تیمم مسئلے اللہ تعالی ذکر کئی منگتا دا په یو سفر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره عائشہ ام المؤمنین دا داګه نهار رخصوي یک دو واقعات دي بخاری حدیثونه دي او نبی علیہ السلام داګه هار د اسماء هار او مرو هغه په سوالی غوښته نو د مور نه مهار رخصوي له وګوري او نبی علیہ السلام سر کې خود عائشہ ام المؤمنین پرون باندې ودشو او د مانزه وخراغي وبنشتا پر غزه کې او نه صحابه سره په خپل توشدانونو کې وبشتا خلک راغي او ابوبکر ته استاد نور کار دی وګوره پیغمبر خدای سره کړی دی او دا د موږ وخت دی او وی ابوبکر راغي زما خاطر کې نه سو ورې تشي کې وی د بخاری حدیث دی ورې تشي کې وی می او زه خو زم ځکه نبی علیہ السلام چې ورې نشي پیغمبر خو جو دوه چا ورته نه کو ځکه چې کله کله په خوب کې پیغمبر ته وحی شروع وي دیو جن پیغمبر باندې را پاسي نو بس ما ځان کړه دونه خوب کړم دونه خپوش مکره بس باندې کې چې څنګه نبی اسلام را پاسي دا آیاتونه نازل شو یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اذا قمتم الى الصلاه کله چې تاسو پورته شئ ایمان زرا یعنی کله چې اراده پورته کېدو پیدانه چې مستودري کې نو داس پکې فاغسلوا دا زموږ د مدرسو طالبان اکثر دا چل کوي دوی دې ټکی باندې عمل کړی دی یلته اقامت کېږي زموږ طالبان نو هغوی منډه کوي او د سني لستونې راکاږي چې اردام کوي پوهېږې پرې باندې او نور خو زموږ عادتونه خو دا دي چې څنګه اذان وشو سمدس ورپسې ودرېږي که څلور پنځه منټه منځ کې تېری لمونځ نه قضا کېږي دا به څوک پوهې کوي دا خلک داسې رښتیا زموږ کوي دلته الله اکبر نه مؤذن الله اکبر اخري وایي او لا اله الا هو او ته دلته الله اکبر د تکبیر شروع نبی علیہ السلام وایي بلال دونه کوا چې ستا د اذانو د اقامت منځ کې ټیمي چې خلک ځان برابر کړي او بیا چاکور لري او را روان دي چې خلک خو راټول شي لکه نو که دوه درې منټه سړی د اذان او د اقامت منځ کې فرق کوي نو په دې باندې د اسمان نه تندر نه راغورځي وایي کوي که دی وجه نه بس او بیا زموږ امامان چې په قل هو الله احد او په الله صمد باندې مونځ کوي نو چې که ته یو منټ وروسته شې نو جماعت نه تللی دا نو دی وجه نه اذا قمتم الى الصلاه کله چې اراده وکړئ مانځه ته د پورته کېدلو نو فاغسلوا وجوهکم مخ وینځئ مخ د دې سر د ویښتو نه د زنې د لاندې سی پورې دا یو اوږدوالی دی دې غوږ د نرمو نه دې غوږ د نرمو پورې دا فنوالی دا ټول مخ دی وایدیکم او دارنګې لاسونه به وینځئ او بیا غایه راله الی المرافق مرافقو پورې وینځئ او غایه په مغایه کې داخله ده نو دا ځای دی دا به مو ورسره وینځي نو دې ځای پورې وینځل غواړي دا په فرض وینځلو کې شامل ځای دی او وامسحوا برؤوسکم مسح کوئ په خپلو سرونو باندې نو د امام ابو حنیفه مسلک مطابق د
مغیره بن شعبه د حدیث پر رڼا کې څلورمه برخه د سر باندې مسح فرض ده، په ټول سر باندې مسح سنت ده. او امام شافعي خو وایي چې داسې ادنا ما یطلق علیه المسح داسې څه کوم کار وشو. امام مالک وایي ټول سر مسح فرض ده. او مسح څه ته وایي؟ امرار الید المبتل، لون لاس راښکل د سیدې ته مسح وایي. وارجلکم او دارنګې تاسو ووینځئ خپلو خپو لره، خپې ووینځئ الی الکعبین تر پړکو پورې. د دې پړکو پورې دا ګټۍ چې دي دا ګټۍ به په وینځلو کې راولي. دا فرض دي. دا یو اختلافي مسله ده چې امامیا په شیعګانو کې وایي چې د خپو وینځل نشته، په خپو باندې مسح ده. ځکه چې دا هغې عطف کوي په رؤوسو باندې د بې لاندې کوي. او یو قرات د وارجلکم هم راغلی دی. نو هغه قرات چې شي نو هغې په دې دلیل نیسي چې دا عطف دی په رؤوسو باندې او رؤوس ممسوح دي، نو دغه دا خپې هم ممسوحې شوي. خو دا استدلال د هغوی غلط دی، دا د صریحو روایاتو نه خلاف دی. او دغه قرات شاذم دی. قرات د فتحې دغه د تاسو ورته ګورئ قرات د فتحې دی. نو دا عطف دی په مغسول باندې، په وجوهکم باندې عطف دی اصالتاً، یا په ایدیکم باندې عطف دی قربان. دا تاسو ترکیب مې ورته وایي، ترکیب داسې کوئ تاسو. ځکه چې په حدیثو کې راځي او د صحابه وایي موږ د پیغمبر خان په منډه منډه لاړو، مازدیګر یا ټیم مونځ دی، نو بس زر زره مودس وکړو او په مونځ باندې ودرېږو. دغه پیغمبر خان اوسېده. نو د بعضو ملګرو دا پوندې پړکېدلې. نو نبي علیه السلام ویل ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب، داسې پوندونه چې هغه په اوداسه کې ژوندي نه شي، هغې لپاره اور دی. نو که دا په مسح باندې کار کېدلی بیا څه حاجت دی. او دارنګې ګڼ روایت نور هم راغلي. ځکه وایي چې وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا او که تاسو په حالت د جنابت کې نو فطهروا ځان ښه پاک کئ تاسو. یعنی معنا دا ده چې مزمزه او استنشاق کې مبالغه وکړئ. مزمزه او استنشاق کې ښه مبالغه وکړئ چې روژهدار نه وئ. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ که بیماران او علی سفر یا رواني په سفر باندې او جاء احد منکم من الغائط یا راشي او تن ستاسو له دونه د ډک اودس باندې نه راشي. او لامستم النساء یا مسح کوي تاسو زنانو لره. شافعي صاحب وایي چې خپلې بیبي د سړی لاس نیسي مودس یې مات شو. پوهېږئ په دې خبره باندې؟ خو محققین علما او احناف دا خبره کوي چې د لامستم معنا دا ده چې تاسو د خپلې بیبي سره نږدې شئ، کوروالی وکړئ. نو جنابت کې شوئ. فلم تجدو مان پس نه مومئ اوبو لره. دا کارونه مو وکړه او اوبه نشته، څه به کوئ؟ نو دا نوی حکم راغی فتیمموا صعیدا طیبا، پس کس کوي مخ د ځمکې پاک. مخ د ځمکې پاک ځمکه وګوره او په هغې ووهه، یا هر هغه شی چې په هغې باندې ګرد پروت دی په هغې باندې کېږي. فامسحوا بوجوهکم، مسح کوئ په خپلو مخونو باندې. داسې بیا هغه ځایونو ته به خاوره ورسې، لاس به داسې کړي چې کومو ځایونو پورې اوبه رسېدلي دي. وایدیکم او دارنګې لاسونو له به هم ګزار ور، یو ګزار به لاسونو دپاره ووې او دا چل به وکړي او بیا به داسې کړي، داسې به کړي. بس نور استنجاګانو ته به دې کې حاجت نشته. ښه بس خبره خلاصه شو. ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، نه دی الله چې اراده کوي په تاسو باندې تکلیف او چې تاسو په تکلیف کې واچوي، کمرې او کچوې اودس وکړئ نه. ولكن يريد ليطهركم، لیکن الله اراده کوي چې پاک کی تاسو لرا. وليتم نعمته، پوره کی تاسو خپل نعمتونه. لعلکم تشکرون، دې لپاره تاسو د الله د نعمتونو قدر وکړئ. واذكروا نعمت الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. یاد کئی نعمت دا اللہ پزانونو. ومیثاقه الذی اوکلک وعده دا اللہ غا واسقکم به، چکلکوالی کڑے اللہ تا سر پر اگے وعده باندے.
اس قلتم ما وقت چې تاسو ویلي سمعنا موږ واورېده واطعنا موږ ومنله واتقوا الله خدای نه ویریږئ د خبرې پاسو کوي ان الله علیم بذات صدور یقینا الله واقف دی په رازونو د سینو باندې یا ایها الذین آمنوا كونوا قوامین شهداء لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون اے ایمان والو شی ولال د الله د پارا گواهان بالقسط په انصاف سره اے مومنانو ادری گئی شی ولال د الله د پارا گواهان بالقسط په عدل او انصاف سره ولا يجرمنكم شنآن قوم کسب دینی کی پتا سبانی بغض دی شرعان بغض دوی بغض او کینه دی یو قوم پدې خبره تاسو را پورته دي الله تعالی لو چې تاسو ورګدا خمر زمار پلار د دشمن ادا خو زموږ د قوم د دشمن دي صبرو کا زمالاس کې راغلي د سړ په زمات کو کوم مومن دا کار باندې کې الله تعالی چې انصاف وکړي اعدلوا عدل کوي هو اقرب هو ضمیر فاعدلوا کې هغه پټ عدل تراجي دي اعدلوا هو اقرب دا عدل دیر نزدې دی تقوا ته واتقوا الله خدای نه ویریږئ ان الله خبير بما تعملون یقینا الله خبر دی پای تاسو کوي وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات وعده کړی الله دا کسان چې مؤمنان دي او عمل د نیکو کوي د سواده کړی دا لهم مغفرة واجر عظیم چې دوی لپاره بخشش د ګناهونو دی او یو لوی مزوري ده چې جنت دی والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا کسانو چې انکار کړی دی او نسبت درو کوي آیاتونو زمونږ ته اولئک اصحاب الجحیم دا کسان خاوندان د اور دي یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم فکف ایدیهم عنکم واتقوا الله وعلى الله فلیتوکل المؤمنون دا یو واقعیت اشاره ده نبی علیہ السلام چې مدینی ته لاړ نو د یهودو د ډلو سره صلح وکړه او چې زما دشمن ما پسې راځي ته به مرګرتیا نه کوي کتاب استا دشمن راته زما مرګرتیا نه او که زمونږ استادونه د یو ډلې چې عمل کو او داګي دیت راغې نو هغه دیت په شریک راځم کو نو دا چې سړی مړ شو خطا باندې نبی علیہ السلام و بنو نذیر باندې داګه غادیت راته نبی علیہ السلام اکابرین صحابه ځان سبا سو بنو نذیر ته ورادل بنو نذیر مخلانه او جوړ کټلاو خوشاله وړي يهودي خبيثان نبی علیہ السلام ته چې تاسو تکې نه يهودي لاړ صلاح کوي وچ یو کس موخي یو دی بده کلا غاڼه ته دیو د مرګري کې نو او یو کس موخي جو د کلا سر او د جرن دی د خپل د غټي میچني دا پل به پر سر باندې را خطا کی وي سبتی بیگم دوی نبی علیہ السلام جی تاسو راځي دي سوري ته کینن برور سره او موږ وتا سره چې کوم دې سکناس س تواضع بم دلوکو تواضع او س خوراک څخه کوم تیار کو او بیا په خیر پیسې راځم کو وتا سره یې نبی علیہ السلام کې را ډړې وتا جبرئیل راګه سکه دې سړو ته ناسم کړه ما ز سړو ته بکیرا سړو یې مرګ تنظیم کړی نبی علیہ السلام صحابه پاسه اے جیور نبس لاړو لکا لاړو ورسې جبرئیل ته پوښت تیار کا فوج تیار کړو راځي بیگم نو داګه ته اشاره کوي چې پل لګي راځي او ته خدای بچ کړي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اذکروا نعمت الله علیکم یاد کړئ نعمت الله په ځانونو از هم قومنا وخت کستو کوي قوم چې بنو نذیر دي یبسطوا الیکم ایدیهم چوکته کی تاسو خپل الله سونه په zarar باندې تاسو zarar ورسئ فکف ایدیهم بنکل الله لا سونه بیان کوم تاسو نه وتقوا الله خدای نو یریږي او علی الله فلیتوکل المؤمنون خالص بالله دې اعتماد کی مؤمنان ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموه واقرضتم الله قرضا حسنا لو كفرنا عنكم سيئاتكم ولادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل یقینا نگیسته والله کله کواده د بنی اسرائیلنا
وبعثناهم 12 نقیبا او مقرر کړي په دې کې 12 ملکان. نقیب اصل کې محافظ د قوم او داروغه د قوم او مشر د قوم ته ویل کېږي ملک. وقال الله والله ورته اني معكم زدر سرایما زي ورزي پر اعمال قوماني لئن اقمتم الصلاه کو درو ایمان زلرا واتیتم زکات اور کوي زکات لرا وامنتم برسولي او ایمان راوړی زما په پیغمبرانو وعزرتموه او عزت کوي او مضبوطوي زما پیغمبران لرا واقرضتم الله قرض حسنا او قرض ورکوي الله لرا قرض خو ان الله لار کې ورکړ کوي. لو کفرنا عنکم سیئاتکم زبخا مخالر کم استاسو نستاسو گناهنا ولو ادخلنکم جنات تجری من تحت الانهار او خام خادن نبکم تاسو باغون تا چې بهيږي والان دي ورنو او د مانو داګه مختلفي ولي. فمن کفر بعد ذالک چا چې انکار او پس د نعمت نامنکم استاسو نا فقط ظل سوا سبیل یقینا د خطا کو درست لار لرا منځ د لار نه خطا شي. فبما نقضهم ميثاقهم فسوم دما تولو دي يهود باندې ميثاقهم خپل کله کې وعده لرا لعناهم ملعون کړي دي موږ دوی لرا وجعلنا قلوبهم قاسيه او ګرځولي موږ ازلون دي لرا سخت قاسيه معنا اړونه وچ دي پدې کې رحم دلی د يهودي پړ کې ناراضي. يحرفون الكلمه عن مواضعه بدلای کلمې د الله د زین خپلو د مطلبونو خپلونا ونسوه حظا مما ذکروا به ارکړې دی یو لوی برخه لرا دا کتاب مقدس ناجی ته په پنور کې شوی دی. ولا تزالوا تطلع على خائنه منهما همیشه خبرداري به حاصلې على خائنه منهم په یو نفس خیانتګر باندې په یو جماعت خیانتګر باندې يهودنا الا قليلا منهم اگر لکوندي په کې دروسوي فاعف عنهم عفو ورتکوي خبيسانو ته واسمحوا درگزر کوا ان الله يحب المحسنين یقینا الله دوست غني نیکی کوونکو لرا. ومن ذا الذي ومن الذين قالوا انا نصارى دا من جمله دای کسان چوي منګه فرنګيان یو نصارا من دادا منګه امدادان د دین د الله امداديان د عيسى امداديان اخذنا ميثاقهم کی سعودي نه مګه کله کا وعده فرسو حزم مما ذکروا به پسیر کدی یو لوی برخه لرلاګنا چې مونږ چې پن ورکړې شو دي ته پاګی باندې فاغرینا بینهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه پس ګرم کومګه تیز کومګه په منځ دي کې دښمنی درا بغضون لرا تر ورځ د قیامت پورې. د عیسی علی السلام د امت دا درې ډلې شوې دي. یعقوبیه ورته وای ملکانیه ورته وای دا خبيسان مختلف او د یو بل سره دښمنی دي او د یو بل سره نه لګی دي. مفسرین لیکلي دي اوس په یورپ کې د هر مذهب خاوندان د بل مذهب والا امر خپل مقبره کې دي او د ټول عیسایان دا غدا چې الله ولا سزا ورکړي دا او دې په منځ کې بغضو کې دي د قیامت پورې مقرر کړي دي. وسوف ينبئهم الله بما قالوا او زرداش خبر با کی الله دی لپاره چې دوی به ماکان یستنوغه شری سکای. یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذن الله ويهديهم الى صراط مستقيم. اے کتاب والو قد جاءكم رسولنا اے کتاب والو یقینا راغلی تاسو زمونږ پیغمبر محمد علیه السلام یبین لکم کثیرا بیانای تاسو ډېرې مسلې مما کنتم تخفون دا نه چوي تاسو پټولې من الكتاب د تورات شریف د تورات ډېرې کلمې وي او مسلې وي تاسو خپل اغراض او مقاصد لپاره د عوامو نه پټې کړې وي. پیغمبر اخر زمان راغی تاسو ته هغه ښکارا کړی ويعفو عن كثير او عفو کړي دا ډیرونه ډیر د خبرې د شرمندګۍ تاسو وی خو چې نبی علیہ السلام د مقصد نه ما وراوي او صرف تاسو شرم پکې ونغه لاندې ذکر کړی. قد جاءكم من الله يكن راغره تاسو جانب الله نه نور یورانا وکتاب مبین او یو کتاب کارا نو جناب رسول الله نور دی او کتاب مبین ورسره دی. یا دواړه صفاتونه د قران دي
دغه چې بریلم شي نورې هل دی ورسېده نه هغه نور نه دی منور دی دا هغه په وجه باندې الله تعالی نورانیت خور کړی دی نور نبی علیہ السلام نو بشر مور او پلاری قوم او قبیله وا په دغه معنا باندې نور نه دی خارج تصویر يهدي به الله من اتبع رضوانه يهدي به خونك الله پدې نور سره پدې کتاب مبین سره هغه چاته چې تابع رضا مند دی الله صبر تخي الله سبل السلام الى ارض سلامتيا ويخرجهم من الظلمات الى النور ورباس الى ترود الشرك والكفر والجهالة والبدعات والرسومات والرواجننا الى النور نور الايمان والسنه بإذنه بإجازة ورد خسرا ويهديهم وخونك إلى صراط مستقيم لار برابر تا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم يقينا كافر شبيا كسان چوائي يقينا الله مسيح ابن مريم دے قلت ورتوايا فمن يملك من الله شيئا سوق بمالك شيد الله نرسو سوق بنا ستاقت منشتا چې الله رامنی کی ان اراده یهلک المسیح ک اراده کی الله چې مړ کی مسیح لرا او مسیح عزیز مریم لرا و امه د مور مولمړ کی ومن فی الارض جميعا سوق چې بزمک کې ټول مړ کی او خای سوق د شتا چې الله لاس پونی سي په کومه معنا ورته خدای وي ولله ملک السماوات والارض وما بينهما خالص الله لپاره حکومت د اسمانونو زمکو له سچې دی په منځ کې دي یخلق ما یشاء پیدا کوي هغه چې الله خو خشي والله على كل شيء قدير الله په هر څه باندې طاقت خاوند دی وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر مما خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المصير واي يهوديان او پیرنګيان دا تلفیق دی ګورېکا يهودو ځان سره نسوارا پرې کې نمرګري کوي هغه يهود وای نسوارا غټ کافر دي او نسوارا يهوديان ځان سره خبر کې نمرګر کوي دوی يهوديان غټ کافر دي نو دې کې تلفیق دی ته مونږ وایو يهود وای نحن ابناء الله واحباؤه نسوارا ځان لوای نحن ابناء الله واحباؤه منګه د الله بچیو یعنی منګه د الله تعالی د سینې ازبینانیو لکه د سړی بچی چې نه ازبینانی سړی ته واحباؤه او منګه د الله دوستان او محبوبان او د ابناء الله معنا دا چې نحن ابناء انبیاء الله مګ د الله د پیغمبرانو بچی قلت ورته وایا خا دا تاسو ورته لګړي رزي نو فلما يعذبكم بذنوبكم بیا تاسو نو ګناه تاسو ولی معذب کوي پتا تاسو له ګناهونو باندې نیازبین د خو بیا څوک سره وای اگر خمور او بلاټه کم نو ور کوي نه تاسو څنګه نیازبینی لري درو جنو بل انتم بشر ممن خلق د سندا تاسو انسانان یې داګنه چې الله پیدا کړی دي او د الله شان داري یغفر لمن یشاء بخره چاته خوشي او يعذب من یشاء عذاب ورکړي چاته خوشي ولله ملک السماوات والارض خالص د الله لپاره حکومت د اسمانونو زمکه ده او ما به سجر دوړ په منځ کې ویله المسير او الله ته واپس وی مسلې نه بل تراړو اخرت هم د الله دی یا اهل الكتاب اے کتاب والو قد جاءكم رسولنا یقینا راغله دې تاسو ته رسول زمون محمد علیه السلام یبین لكم على فتره من الرسل بیانې تاسو ته په زمانہ د انقطاع کې د پیغمبرانو نا په هغه زمانہ کې بیان کوي تاسو ته چې د پیغمبرانو سلسله منقطع شوی و تقریبا 1500 کال نه 560 کال د عیسی علیہ السلام او د محمد علیہ السلام په منځ کې سونا 560 کال او 1000 کال د حضرت عیسی او د موسی په منځ کې او 2000 کال بیا د حضرت ابراهیم او د نبی علیہ السلام په منځ کې په دې انداز باندې دا نو دوی وایي
اے کتاب ولې وکړل راغلی تاسو موږ رسول باندې تاسو ته په زمانه د انقطاع کې پیغمبرانو نه زمانه د فطرت د فطرت دي ته وایي چې پیغمبرانو سلسله بندي ان تقولوا کراهت ان تقولوا چې بد غړل زموږ نه چوایي ما جانا من بشیر ولا نذیر قیامت کې به سبا لوایي مونږ ته څوک زیر راکوونکی نه چې نیکۍ کوي جنت دی او نه څوک ګرونکی و چې بدۍ به کوي ورې جهنم دی فقط جاءکم بشیر ونذیر عذرم ختم شو یقینا راغی تاسو ته بشیر نذیر پیغمبر جناب رسول الله والله على كل شيء قدير الله په هر څه باندې طاقت خاوند دی وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين هغه واقعات کې چې موسی عليه السلام پر قوم ته اے زما قوم آیات کې نعمت الله په ځانونو باندې إذ جعل فيكم أنبياء هغه وخت چې ګرځولي الله په تاسو کې ګڼ پیغمبران که حساب کتاب چې لګولې شوی دی نو په بني اسرائیل کې 8000 پیغمبران الله پیدا کړی دي 8000 پیغمبران وجعلکم ملوکا او ګرځولي تاسو لپاره باچایان نو باچایان هم در کې ګرځولي دي خو ملک به دوی هغه چاته وایي چې خپل کور به او غټ کور به نو د غټ کور خاوند ته به ملک کاکا وي واتاکم ما لم یؤت احد من العالمین او درکړي تاسو ته نعمتونه چې دې ورکړي یو تن تر زما دا اوسیدونکو زمانه ستاسو د زمانه په عالمین باندې تاسو ته دونه فوقیت درکړي دي علی عالمی زمانه هم بوي دغه امت مسلمانه غوړه دي او اوس خو د خنزیرانو نه بلاندي دا موجوده يهودا یا قوم ادخلوا ارض المقدسه التي كتب الله لكم اے زمانګه قوما دن شیزم کی پاک یګدا چې لیکلي دا الله تاسو لپاره د ازمکه د بیت المقدس دا او مقدس ورته کوي چې دا پاک ازمکه دا د پیغمبرانو علیهم السلام مسکن دی بشمار پیغمبران الله پرې کړی دي ولا ترتدوا على ادباركم موافس کې په خپل پوند باندې فتنقلبوا خاسرین او بغرزي ځان کاران او تاوانمن قالوا يا موسى دی ورته ویلي چې د اریحا ته ورشي بیت المقدس ته او په دې کې عمالقه اوسېږي او جهاد کوي او داتې اوس غلوي بیا ورځي په اوسېږي دی باندې میدان دي چې الله راګي کړیو نو دا سوالونه کول نه پیغمبر ورته چې دی ورشي موسی علیہ السلام ورته ویل دی ول بدای کې نیو فاسانه ک جنت ته تلې شو چې درځه لاړ او کته د جنگ خبرې کې هم دی کې ګورې جنگونه نه کوله لیونی خو نه یو چې خپل ژوند نشي خرابو نو وی موسی علیہ السلام ورته دی موسی علیہ السلام ته وی قالوا یا موسی ته خو مونږ ته چې ورشي په او پای کې عمالقه اوسېږي او لولي بلاګان دي دا باقي مانده د عاجانو نه پاتې شي دا لولي بلاګان ونو ان فيها قوم جبارين پرې کې او قوم زورور دي دا وتیان ورته وایي يهود پای کې یو قوم زورور دي و ان لن ندخلها مګر اچري دي خاطر وردن کېږو حتى يخرجوا منها حتى چوزي دي په خپل لري خارنا کدی بخبله واته کنا فإن يخرجوا منها کدی وتل بخبله دي خارنا فإنا داخلون یقینا من بوردن نشو ته مړ کماته پریدا کدی وی وتل ته به ویني نو دا دولس نقبا او ملکان دا موسی علیہ السلام دی له مقرر کړو دا یو لګل چې زید په هغه تلاشي بیت المقدس تا او دا د دې مطالعه وکړي د جاسوس په شکل او راشي خو قوم ته وینا نه کوي وینا به ماته کوي دوی چې راغی یار لیلی بلاګان لیلی شینو دوی چې خدای کو دا خو مخري نو لاس کسان را لګي غلط راپورټ پیش کړ چې قطعا لا نر شي دغه مقابله کړه بلاګان او دو کسان کالیب او یوشع چې رسول پیغمبران شوی دوی صحیح راپورټ پیش کړ او موسی علیہ السلام ته موسی علیہ السلام دې ته ویل نه نه چې موږ پکې نیو تلاش او ستاره بلار شي او جنگيږي چې راغله کې دوه شړم بدر شو
نو دا اشاره هغې ته ده. قال رجلان دا کالب ویوشه قال رجلان من الذين ویل هغه دو کسانو دا کسان دی خافونا چې هغې یریدل الله نه سو انعم الله علیهما الله احسان کړی په دې دواړو باندې سی ویل قوم ته ادخلوا علیهم الباب وردن شي پر اعمال قوم جبارینو باندې دروازې د بیت المقدس ته فاذا دخلتموه کله چې تاسو وردن شي فانکم غالبون پس یقینا تاسو زورور یایي ویل وجود مسو ایمان را پکې نستا یو کابلیف چېرته چا چېرته استاد ورته ویل مړه ستا دونه ګټې ګټې مټې دي او ته تبر نشې وارې هغه ویل استاد په وجود مسو ایمان را پکې نستا نو دغه چې دوی ورته وایي امریکا غټ دي زه په رښتیا دی نو وایي دې دو کسانو داسې راپور پیش کړ فاذا دخلتموه کله چې تاسو وردن شئ فانکم غالبون بس میدان به تاسو ګټلې په ګټې ورشئ وعلى الله فتوکلوا خالص په الله باندې اعتماد وکئ ان کنتم مؤمنین که مؤمنان یئ دوی ویلې الکه تاسو پیغمبر چې لس یو راپور پیش کړي او دوبل پیش کړي قالوا یا موسی دیره موسی انا لن ندخلها ابدا دا خو شام کالب دا پیش کړه خو موږ دې ته تیار نیو هیڅ چارې نه وردن نه کېږو لنډ تاکید یې راوړه هیڅ چارې نه وردن نه کېږو ابدا هیڅ چارې ما دامو بیا څوک ورشي همارے کا پدا کورونو کی لیونی خو دی فاذهب انت وربک فقاتلا لاړ شه ته او ستا خدای دې لاړ شي فقاتلا تا خدای وجنګېږئ او همارے کا اوس غلوئ انها هنا قاعد من بدلت ناس دي دبا در غزار پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی ویلی جبريل راغی چې قافله د ابو سفیان لاړه خلاص شو درنه او ابو جهل زر کا سپوږ دغه بدر تر راوسته نبی علیہ السلام پاسه تقریر کوي انصار سلام وحدنا وا انصار سو غږ نه کوي یو مهاجر پاسی بل پاسی یا رسول الله مونږ در سره بیا نبی علیہ السلام تقریر کوي انصار موږ یې دې کولا تاسو یې دوه کړ تاسو ما ته ویل چې مکه د مدینه بار به موږ تاسو سره جنگ دشمن سره جنگ خو ګوره یاد ساتل الله پیغمبر موږ داسې نیو د موسی د مرګرو په شان دي چې هغې ورته وایي فاذهب انت وربک فقاتلا انها موږ تا ته وایي چې فاذهب انت وربک انا معکما مقاتلون ستا او ستا رب جنګېږئ موږ هم در سره جنګېږو او که ته بر کل غمات ته ځي موږ در څخه هلته ځو که ته په سمندر ور ننوځې موږ په سمندر در سره ننوځو د محمد مصطفی د ملګرو په شان ملګري د پیغمبرانو په ملګرو کې نه دي تېر شوي دا زبردست ټیم الله تیار کړی و خیر الخلائق بعد الانبیاء د تمام مخلوق نه غوره صحابه کرام دي د پیغمبرانو نه وروسته درجه ده نو ځکه وایي موږ به دلته ناست یو قال ربي ویل موسی علیه السلام ای زما ربه داسې نامرد قوم دی ای زما ربه انی لا املک الا نفسی واخي زه مالک نه مگر ځان او د خپل ورور هارون زه او هارون به لاړ شو فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین خدا جداوالی راولي زما په منځ کې او د دې قوم نافرمان کې د دې وجې نه 40 کاله په دې دا ښار خدای حرام کو او بیا موسی علیه السلام دلته وفات شوی دی او دې یوشع ابن نون په قیادت کې بیا دا ښار قبضه کړی دی قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة ویلی الله یقینا دا ښار حرام شو په دې باندې 40 کاله یتیهون په الارض متحیر به ګرځي په ځمکه کې از یو 40 مل کې یو ډاګ دی په دې کې الله تعالی راګیر کړي او دین لار خطا شو چې کوم خلاړ شي فلا تاسع على القوم الفاسقين مخبکی موسی علیہ السلام چې الله ابو سلویخ کاله دا چکرې وحید سي نو الله ورته مخبکیږي په فاسق قوم باندې ښه واتلو عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين آدم علیہ السلام د دوه بچو واقعا او قصه الله تعالی د عبرت لپاره ذکر کوي د حضرت حوا بی او د آدم بابا بچی بدس کېدل چې ولې کو جنای بکېدل بیا با بلې خېټه نه وبله کو جنای بکېدل
نو د مخکې خېټې نه چې به کوم دوه وشو ابا خور ورور په خپل منځ کې او د هغه مخکې خېټې هغه هلک له بیا د وروستو خېټې نه چې کومه جینۍ راغله دا ورکړله او هغه جینۍ بیا او دا جینۍ چې وه دا بیا د هغه هلک له ورکړله په دې طریقه باندې خبره شروع وه د قابل او سره چې کومه خور پیدا شوې وه هغه ډولۍ وه جینۍ او د قابل سره چې پیدا شوې وه نو هغه لږه بدرنګه وه نو قابل د بلا بچی دی کمیونسټو طرف ته مایل و دا کمیونسټان هم خپله خور او مور نه پېژني پر افغانستان کې ډېر کیسې موږ ته خلکو پسې پخوا کړی وي نو دا ده ویل نه زه د خپلې خور سره په خپله نکاح کوم د خور بدرنګه نه وه ماره ښایسته ده آدم علیه السلام داسې لازم وسلم نه وه آدم علیه السلام ویل زه قرباني وکړئ او هغه زمانه کې قرباني دا وه چې چا به وکړه اسمان نه به اور راغی چې کومه به وسوه به قبوله شوه چې کومه پاتې شوه هغه به نامنظوره شو نو دا لکه زمیندار قابل نو دی لاړ چېرته د غنم ډېرې بوري باران به په شوی هغه ستا ستري راواخېستل یا شولې به وې د هغې ستري راواخېستل او دا یې په میدان کې کېښود قرباني وه او حابل چې و نو هغه ګړې د هغه د ګړو خاوند نو ښایسته ګړې راوسته هغه په میدان کې وکړه اور اسمان نه راغی ګړې ځان سره و او سکا ستري پاتې شو نو میدان حابل وګاټه اوس حابل ورته ویل ورې مړ کړم هغه ویل که ته مې وژنې زه خو دې نه وژنم که ته مې وژنې ښه علما لیکلي تفسیر چې دی په باډۍ کې حابل مضبوط و کلک و او بل دا دی چې د ایمان خاوند هسې نري او دا بېایمانه بې غیرته وي خو دی پرهېزګاري پرې غالبه شوه نو ورته زه دې وژنم نه که ته مې وژنې زما د ګناه د قتل ګناه به دې په سر یو نور چې کومې لوبې کړې به دې په سر باندې نو بیا داسې په ناخبرۍ کې مړ کړ بیا چل نه ورته چې اوس ښه چل وکړم نو امام مجاهد وایي چې الله دوه کارغان راولېږل کارغانو جګړه واچوله یو کارغه بل مړ کړ زر زرې په لوکونو په پنجو باندې هغه له کنده ویسته پکې واچوله خاورې پرې راواړه نو ده ته هم پته ولګېده چې اوی دې مړي څه خلک دا چل کوي نو زر یې هغه له کنده ویسته پکې خلک بهرحال دا د روایات دي چې دی راغې ادم سره ورځ څه کړ زه ته نه یم خبر او دا نیم مخې تور شوی و هغه دا مخ چې تور شوی تا وجلی دی چې دا مخ دې نیم تور شوی دی دا نیم مخې خدای تور کړی داسې اوس چې په دنیا کې څونه برناکه مړي کېږي تر قیامته پورې په لکونو کړونه مړي وشو کېږي دې ټولو کې د دې بدقسمته حصه ده نو ځکه وایي واتلو علیهم نبأ ابن آدم اولو لها په دې خلکو باندې هغه کیسه د دوو زامنو د آدم علیه السلام بالحق په رښتیا سره اس قربه قربانه نه وخت دي قرباني پیش کړه دواړو فتقبل من احدهما نو قبول شو د یو نه چا غړو ولم يتقبل من الاخر قبول نه شو بل نه چې قابلو اسکا سترو قال لا اقتلنك قال ویلی دغه د قابل لا اقتلنك يا حبيب زبر مړکما قال انما يتقبل الله المتقين ما ولي وجني خامخا قبلې الله تعالی قرباني د پرهیزګارو نه ته پرهیزګار نه ما وري وځي مار د سوي لئن بسط الیک یدک اے قابله کی طرف دې قسم دې کما تعالی سره وګت کې لتقتلنی چې ما مړ کې ایمان بس باس دې یدی الیک زنیم خورون کې خپل لاس رتا ته شتا مړ کم انی اخاف الله رب العالمین زد الله رب العالمین نه ریګم انی اريد ان تبوء باسمي واسمك زهره کما چې ته واپس شي الله ته په خپل ګناه باندې په خپل ګناه چې کوم نکړي دی او په ګناه زما باندې چې زما قتل ګناه ته په ځان راواړې واسمك استاد نور ګناهونه چې تا کړی فتكونا فشيبت من اصحاب النار وروالونا وذلك جزاء الظالمين ودا بدل الظالمانو فتوعت له انفسه خستك دې قابل تا کا خسته قابل تا نفس د قتل کی وجل خپل روټ نو داسي په غفلت کې وجل لکه د دې گزارې پکړې کني په مټ کې په سیرین لیکلي دي کا حابل غالب فقتله ملک حابل لرا فاصبح من الخاسرين او ګرځي د زیانکارانو زیانکار بنور سي چې ما درته ویلي چې په کورونو مړي خلکو کړه او دې سپټولو کې مرګره فبعث الله غراما راولېږه الله یو کارغه لرا یبحث بالارض ټونګي وایي په ځمکه کې
لیوریه دې لپاره چې دې قابل ته وښیي کې په یواري سوت اخي چې څرنګه به پټوي دې شرمګار خپل رول نو هغه چلیو که پټي کو بیا وایي قال یا ویلتا اے افسوس دې ما لره عجزت ان اکون مثل هذا الغراب چې شبه وې زه په مثل دې کارګ باندې په یواري سوت اخي او پټ کړی وې ما شرمګار خپل رول فاصبح من النادمين وګرځي د خپېمانونه په قتل خپېمانه نه وو که په قتل خپېمانه وې نو دغه توبه وه الله به قبوله کړې وه علما تفسیر لیکي تابعي عالمان دا نادم په دې شي چې د کارګه نه په دې بېکاره شو چې ما پټولی نه شو په دې نه پټولو باندې خپېمانه شو په مرګ نه وو که نه یې بیا خو توبه وه من اجل ذلک د دې وجې نه د دې وجې نه لیکلي دي موږ په بني اسرائیل باندې چې انه من قتل نفسا بغیر نفس چا چې مړ کړ یو بل نفس بې د دې نه چې هغه بل نفس یعنې بر نه کړ چې چا په دنیا کې مرګ وکړ او فساد فی الارض او بغیر د فساد نه یو کس چا مړ کړ بغیر د هغې نه چې هغې دهشتګر او فسادي نو په کأنما قتل الناس جميعا داسې شوه لکه ده چې ټول خلک وجلی وي ومن احیاها چا چې ژوندی یې پرېښوده یو تن لرا یو نفس لرا پخپلو کوششونو باندې فکأنما احیا الناس جميعا گویا که شوه لکه چې ټول انسانیت ژوندی کړی ولقد جاءکم رسولنا بالبینات یقینا راغلی تاسو ته رسول زمونږ په ښکارو دلایلو باندې ثم ان کثیرا منهم بعد ذلک فی الارض لمسرفون پس د دې نه یقینا ډېر د دوی نه بعد ذلک پس د نه په ځمکه کې لمسرفون زیاتې کوونکي دي انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الحياه الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم دا تخریب کارو چې کم کسو فساد برپا کوي قتل و غارتګري کوي د خلکو مالونه لوټي لارې کې چې کوم دی ډاکې کوي د دې ډاکمارو سزا صدا نو قرآن د ډاکمارو سزا ذکر کوي انما جزاء الذين يحاربون الله خامخا بدله دای کسانو چې جنگ کوي د الله او رسول سره الله او رسول امن قائم کړی او دې امن خرابوي نو د خدای رسول سره جګړه کوي ويسعون فی الارض فسادا او کوشش کوي په ځمکه کې د فساد برپا کولو د سره به څه چل کوو د سزا دا ده ان یقتلوا او دې وجلی شي که خلک یې وجلی دا څه کې دی او دې وجلی شي اسلامي حکومت دې مړ کړي که د خلک وجلی او یصلبوا یا دې سولی ته وخېجولی شي یعنی پانسی دی کړی شي کله که خلک یې وجلی او مال یې بند نو اول دې پانسی شي اول دې ووجلی شي بیا دې پانسۍ ته وخېجولی شي ځوړند او تقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف او که مال یې اخیستی دی مال یې اخیستی دی او سړی نه دی وجلی نو کټ تکړی شي لاسونه او خپې د دوی ردو بدل خیلاس او ګز اخبار دا دې کټ شي او نمبر 4 کمال ابن دی اگسته سړی ابن دی وجلی خلیا او خود خو دهشتګردي خوره کړې یړې خوره کړې ده لارې دې یړې کړې ده خلک یې زغلولی دی نو او ينفوا من الارض لرې دې کړی شي د ځمکې نه نو جلا وطن دې کړی شي امام مالک کوئی ډېره خبردار شي جیل کې دې واچولی شي جیل کې دې واچولی شي او آگے پور دی نپری چی سو پکی سلوح نہیں راگلی ذالک لهم خزن فی الحیات دنیا دار دیر پار شرمندگی پچوند دنیا کے دولهم فی الآخرت عذاب نظیم دیر پار پا آخرت کے عذاب لوی عذاب دے دیر پار الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم مگر آگا تخریب کارو چی توبو باسی پخواد آگینا چی تاس طاقت حاصل کئی پاگی بانی اسلامی حکومت قبضہ کی نہیں دی روستی اور از روی خود پل را لوزانی حوالہ کی اسلامی حکومت تا نبی بے ماپ کئی فعلمو ان اللہ غفور رحیم پوش اللہ بخون کے براوان دے اللہ زورور دے بخنے کئی تمو کا
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیلہ، اے ایمان والا ویریږئ د الله نه او ولټوئ الله ته وسیلې لرا. وجاهدوا فی سبیل الله، جهاد کوئ په لار د الله کې، لعلکم تفلحون، دې لپاره چې کامیاب شئ. د وسیلې اصل خپل معنا قربت دی، الوسیلة القربت. نو ایمان والو ولټوئ الله ته قربت. اوس الله ته چې قربت لټئ نو بس سمې لټئ، نو وجاهدوا فی سبیله، د خدای لار کې جهاد وکئ، الله ته به نږدې شئ. لعلکم تفلحون، کېدای شي د کفارو مقابله کې کامیاب شئ. او د وسیلې معنا اصل کې د وصل نه ده، قربت دی، قربت او نزدېکت دی. نو الله ته نزدېکت ولټوئ. نو په شریعت کې وسیله شرعیه ده، یو وسیله شرکیه ده. وسیله شرعیه دی ته وایي چې د الله اسماء الحسنى راواله، یو کم سل نمونه د الله یې ترمذي په حدیث کې راغلي، او مناسب چې ته په کومه مصیبت کې نښته مناسب نوم د الله راواله، والله ته وسیله که الله ستا د دین نوم پوهه تا نه سوال کوي، دا بهترینه وسیله ده. او خپل اعمال صالحه به وسیله وګرځئ. اعمال صالحه، یا الله مونږ چې کوم مونځ او عبادت وکړو دې په وجه زمونږ د لا روزګار څنګه چې مشهور حدیث دی، درې کسان چې راګیر شو د باران نه په یو مستقې ناستو او کمر راولو په هغې باندې، او یو عمل صالح پیش کړ، هغه له غوندې لارو شوه، بیا بل پیش کړ، لږه ډېره وشوه خو راوتین شو، درېیم چې پیش کړ ایسته کاڼې ورغړېده. نو اعمال صالحه به خپل وسیله کې، او دا ذوات فاضله چې پکې کم خلک زوتهي او ځان ته موحدین وایي، دغه موحدین دي ذوات فاضله. چې ته یې پیر بابا ستا په زه تا ته سوال کوم او ته خدای ته سوال کوې، د ګوټ مړې دي یا ته راورسېږه، نو دا ټولې شرکیه عقیده ده، دا شرکیه وسیلې دي. حافظ ابن تیمیه هم په دې کتاب لیکلی دی، مولانا ګور رحمان رحمت الله علیه په دې باندې یو وړوکی کتاب پخوا لیکلی، اوس ما څه اوس چاپټ کړی شته نه، اوس چې وایي او که نه وایي د وسیلې په نوم باندې، او نورو خلکو ډېر لیکلي. او زما استاد شیخ نقیب احمد رحمت الله علیه کوكب الدریه فی التوسل والوسیله په نوم باندې یو کتاب لیکلی و، او پخوا چې زما داسې طاقتمن وم او د درسونه مې د قرآن دا ترجمې کولې، نو 100 پاڼې به مې یوه ورځ په دې باندې ویلې، د هغه خپل استاد د کتاب 100 پاڼې به مې طالبانو ته اورولې. دا ډېر بهترین کتاب دی، په عربۍ کې دی، او د وسیلې ما له ما علیها څه مسایل چې دي دا ټول پکې موجود دي. ان الذين كفروا یقینا کسانو چې کفر اختیار کړی دی، لو ان لهم فی الارض جميعا کشیغا تمام اساسی چې په ځمکه کې دي ټولې، ومثله معه دون ورسره نورم شي، لیبتدوا به دوی به قرباني وکړي په دې باندې د عذاب د ورځې د قیامت نه. حدیث کې راځي او کافر ته به ویلی شي چې که دا دنیا ټوله ستا شي او دونه ورسره نورم شي لس چنده، نو ته به د دې ورځې د عذاب نه به قرباني کې ویل والله نو تا نه خو ډېر معمولي شی غوښتی شوی و، معمولي، او تا هغه نه مانه، اوس پردي خان خیرات کې ځکه وایي ما تقبل منهم قبول بنشي دوینا ولهم عذاب علیم، دې لپاره عذاب درناک دی. یریدون ان یخرجوا من النار، اراده کوي دوی چې وځي د اور نه، دوی به اراده کوي چې د اور نه وځي، وما ولهم نو اراده به کوي چې وځي د اور نه، وما هم بخارجین منها، نه ووتونکي دي نه، ولهم عذاب مقیم، دې لپاره عذاب دایم دی. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. غل سړی چې دی او غله ښځه چې ده، فاقطعوا أيديهما کټ کوي لاسونه د دوی، او د لاسونو مراد ښی لاس مراد دی، جزاء بما کسبا دا د بدلا په هغې چې دی ښځې او سړي غله کسب کړي دي،
نکال من الله دا عبرتناک عذاب دے بیا بسو غلا نه کوي چې مونډیان ویني والله عزیز حکیم الله زور او حکمت والا دے قرآن چې زنا ذکر کوي نو الزانیه او زانی زنا مخکې کوي زناکار مخکې زانی رستو کوي او چې د غلا مسله راځي نو غلا په زړورتوب کېږي زړورتوب په سړي کې ډېر ښځه کې کم د دې وجې نه زنا ماده چې ده نو دا زنانه طرف ته ډېره ده نو دې وجې نه هلته زنا کې هغه مخکې کړه او په غلا کې دې ځوان مخکې کړه نو غل سړی او غلا ښځه غلا څه ته وایي سرقه دې ته وایي چې د چا مال چې هغه پوره حفاظت کړی دی کټې ورته اچولی دی څوکۍ کوي او ته ورشي او پټې کړي ویسې په غلا دا غلا ده په دې په لاس که یو سړی دی چې په لار کې شی پرېښی دی او دې ځي کور کې ناست دی او په کور کې خو به چاوې وړه که نه لاس نه پرېږدو ستا دغه دی ګودام دی او جرده ورته نه اچې او چا دې څه پټ کړه ته چا لاس نشي پرې کټ کولی نه ته به راټول حفاظت کوې د هغې باوجود چې پټ کې به دې لاس پرې کوو او لاس چې دې پرې کوو نو د ښځې نه به یې پرې کوو د سړي نه به یې پرې کوو او دې ځای کې به یې دې پرې کوو او ښې لاس به دې پرې کوو ښې یو مفسرین لیکلي یو استاد دی زید نومې دی ډېر لوی محدث او شیخ القرآن دی نو هغه درس کوي او باندې راغلی د باندونه نو درس دی ناست دی چې درس ختم شو نو هغه ته وایي یاره جي دې درس خو دې ډېر خوند راکړه خو دا لاس دې ما په شک کې اچوي دا لاس دې ما په شک کې اچوي دا ګس لاس کړو د زید صاحب نو هغه ورته وایي چې ولکه باندې چیا دا قوم خو ښه لاس کټ کوي او زما ګس لاس کټ دی ته څنګه را خبره کوي هغه ویل چې خفه کېږئ مه خو لکه زه د باندو اوسېدونکی یم نو دونه زما د علم سره چې کوم دی نو تعلق نشته نو زید صاحب ورته وایي چې صدق الله نو بیا خدای رښتیا ستاسو باره کې ویلي چې الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدروا ان لا يعلم حدود ما انزل الله بیا خو ټیک خبره ده که نه چې خدای ستاسو باره کې ویلي دا د ګناه نه پوهه نو دا هغه دغه زید عالم چې و دا یو غزا وه او په غزا کې دا ګس لاس کړ شوی باندې چې چوري اګرګي دا چې ته په غلا کې دفن کړی او لاس به د هر چا نه کټ کېږي په حدیث بخاري کې راغلي دي دا فاطمه مخزومیه د ابوجهل چې کومه زوروره قبیله ده د هغې د کورنۍ یو مسلمانې ښځې غلا کړی فاطمه نوم هغې ډله راغله او سلای وکړه چې چا څوک سپارښت وکړي چې د دې لاس کټ نشي نو خلکو ویل دا اسامه رسول الله ته ډېر ګران دی دی به وکړي اسامه راغی یاره چې داسې دا ملګري راغلي دي یې ښه دی چې ته مخکې غلام نه دی کړی که نه نبي علیه السلام او اسامه اتشفع فی حد من حدود الله ته د الله په یو حد بندولو کې سپارښت کوې وایم الله زما په خدای قسمي چې دا خو فاطمه د مخزوم قبیلې ده که فاطمه لور د محمد غلا وکړي لقطعت یدها ما دا نظام کوه چې رسول الله وایي دغه فاطمه پرېږده چې بنو مخزوم د لوی کورنۍ ده که د محمد مصطفی لور زما لور فاطمه غلا وکړي لقطعت یدها لاس به دې کټ کړم اوس ستا د پاکستان قوانین زما او ستا د غریب سړي دپاره دي د خانانو او ملکانو او د جاگیردار او سرمایدار لپاره دي که دي زه رښتیا ووایم هغې سپین باچایان دي نو ځکه وایي فمن تابه من بعد ظلمه چا چې توبه وایسته پس د ظلم کولو نه غلا یې وکړه اوس توبه وباسي واصلحه درست که خپل عمل لره فإن الله یتوب علیه الله به قبول توبې وکړي په ده ان الله غفور رحیم الله بخښونکی مهربانه دی دا یو مسله زده کوي چې یو سړي غلا وکړه او په هغه باندې راپورټ نه و شوی او دا سړي دواړه په کور کې کینی نو روغه کولی شي که مرافعه یې وکړله او قاضي ته شرعي حاکم ته دا مسله ورسېدله نو دی بیا وروستو دا غل نشي معاف کولی لاس به دی کټ کېږي دا مسله پکې ده
نو توبه قبليږي نور گناهونه خلاص په جام کړی الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض تنه پويږي چې یقینا الله دا پر حکومت اسمان زو کوي او عزو منشا عذاب ورکه چاته وشي او يكفر منشا او بخنه کوي چاته چې وکشي والله على كل شيء قدير الله په هر څه طاقت خاوند يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم پیغمبر خمجن دي کی تعالی کسان تسلی د پیغمبر تا غمجن دي کی تعالی کسان چې جلتی کوي په دنه کې دل کو په کوپر کې نبی علیہ السلام شور دعوت پیش کوي او خلک په کوپر ورننوزي نو دا داعی حق په لکه درد پیدا کیږي الله ولې تسلی ورکړي من الذين دای کسان دا کافران دا کسان چې وای آمنا به وای موږ ایمان راوړل او دا ایمان په خلو راوړل دي د خلی مسلمان دي منافق دي ولم تؤمن قلوبهم ایمان نه راوړل دوی ومن الذين هادوا دا کسان نم دي چې يهوديان دي سماعون للكذب وغای خودون کی دی دروغ تا سماعون لقوم آخرین وغی خودون کی دی یو قوم بل دپارا لم یاتو کچتا تا دی راغلی یحرفون الکلمه من بعد مواضعه بدلی کلمې دا الله په تورات کې پس لاګي په من بعد مواضع پس لاګي نه چې زین ولې په خپل زینو کې په خپل ځای کې یقولون وای ان اوتیتم کدار کړه شو تاسو ته آزاد حکم چې مختورول او مخسرول دي په خضوع وایل دي ویلم تهدوه کدار نه کړه دا حکم د تورول د مخه او رجم یادون په حضور پیغمبر نو ویریږي او مې يرد الله بدن وسم چې را ده کې الله په فتنه کې چول چا پلن تملک له من الله شیئا پس ارتمال کې دې نشي دا تند پارا جانب د الله نفس اولئک الذی لم يرد الله ويطهر قلوبهم دا کسان اغدي چې اراده کړي نه اراده کړي الله چې پاکي لونه دوی لهم په دنیا کې دې دنیا کې شرمندګي دا ولهم په آخرت عذاب عظیم دې لپاره چې کوم دې په آخرت کې عذاب لوی دی دا په خیبر کې یو يهودنی او یو يهودي زنا کړي او شادي شوده مدینه منورې ته راولېګا او د مدینه يهودو ته ویلي چې دا پیغمبر ته وړاندې کوي او کومه خبره تورو په خري سرول نه ودی کی او کنه رجم کول رجم ته ورته نه پېژني نبی عليه الصلاه والسلام ته چرال نبی عليه الصلاه والسلام ورته ویلي چې تاسو ما ته خپل لوای چې تاسو په تورات کې حکم سړي ویلې رجی زمونږه په تورات کې حکم داده چې مخول تور کو په خربانی به سوارو یو بل ته به شاکو په خرو سوار کړي واړه وو بسی په بازار نبی عليه السلام ویلي اداګي غولا ول تورات راو غولا ته ویل استاله پاغه خدای قسم در کوم چې موسی ته کتاب ورکړ چې په دې کتاب کې حکم سره ولکه قسم دې نه راکړې ته نه خدا حکم پکې درایي نبی علیہ السلام ویل الحمدلله خدای له حمد سره دا چې دا الله یو مرشوي حکم منافس کو مونږه تمام دین زمونږه نظر شوی دی او یو حکم پکې مونږه په دوه بیا کال کې راځوندې نه کو او نبی علیہ السلام د الله شکر ادا کو چې د تورات پر او خدای یو حکم چې رجم هغه بن کړو ما آزاد کو منافس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا د بخاری حدیث دی دا خزو سړی دواړه رجم کړو چې دا کانی په ور شروع کړو نو سړی به د خزې نه چې دا کېده دا خزه به پټول شي دا کانو نه برشي دې تاسو هر یو سړی دا يهودي باندې يهودانه نه راټاوي د چا کانی په ماولې او خو سنو چې انده بچي دواړه وجل سماعون للكاذبين دا بنو نذیر یاد سماعون وګي خودون کې دي دروغ وتا اکالل سوتي خورا او خورون کې د حرام دي فإنجاؤ کدا يهوديان درتران د حرام خوارو دروغجن نو پحکم بینهم فیصله کوي په منځ کې او ارزانهم یاته مخواړه پیغمبر خدا باندې يهودو د نصارو فیصله لازم نه و وان تعرض عنهم كما اختياره فلن يزروك شيئا فسجر بزر در کی تا حساب وان حکمت او که فیصله کړی دی نو که کافر دي چې فیصله ورته کوي نو پحکم بینهم بالقسط فیصله و بیا په انصاف کې اگر چې يهوديان ان الله يحب المقسطين یقینا الله خوښ دي دا انصافنا خلق لرا انصافنا کو دا الله تعالی خوښ دي وكيف يحكموك وعندهم التوراة
سرنگی با حکم ساز کی تعالی پیغمبرا وعندهم تورات پنځدی باندې تورات دوی کتاب د الله دی فيها حکم الله پای کې حکم الله تورات موجود رجم موجود دی ثم يتوبون من بعد ثم يتولون من بعد ذلك بیا اولی دا یهودا پس د معلوماتنا وما اولئک بالمؤمنین اذا کسان ایماندار إنا أنزلنا التوراة فيها حكم هدى ونور يحكم به النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الله فرمائے انا انزلنا التورات یقینا نازل کړو تورات شریف لرا فيها پدې تورات کې هدن رهنمایي وا ونور پدې کې رڼا او چمکو يحكم به النبيون فیصله وکولي پر باندې پیغمبرانو علیهم السلام الذين اسلموا هغه پیغمبران چې تابع شوي د حکم د الله او چاله به فیصله کوي للذين هادوا يهوديان لپاره به فیصله کوي والربانيون والأحبار وفيصلي بقول بيباني خدي عالمانو والأحبار عام عالمانو ودولي بما استحفظوا من كتاب الله دي وجنا چدوي حافظان ساشيو د كتاب د الله وكانوا عليه شهداء دي بيباني گوا فلا تخشوا الناس ويريغا خلقنا وخشوني ما نو يريغا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا مباركوي پایتونو د پایتون زمانه پیسې لګي دنیا چې رشوت علی او حکمونه بدلوي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. سوچ چې فیصله نه کوي په کتاب چې الله نازل کړی دی همدا کسان کافران دي. مونږ وایو که په دې راضي دي نو کافر ځان خلاصو کنه مونږ ولای غیر الله په قانون پیسې نه کوو کنه نو موږ جواب مستدا کړی دی چې دا دغه ته حق به وینه او د مجبورۍ نه به ورځي نو پوه نه پرې خبره باندې نو دړه نه به ورې دا نه وي چې په زور خلک د غوږ نیسي او قرآن نه پاسه چې راځه تاثیر کوي دا بیا ډېره خطرناکه خبره موږ زموږ پر علاقه کې چا جګړه دی نو یو سړی به راشي ما ته مولوي صاحب داسې مسله ده ته ما ته وایي چې زه په شریعت کې ګټه وکړم نو زه زما له راشي زما استادانم دي او د هغې کمیټې نو کې به نه وي دواړه بیانونه وکړو چې چا حق په سره به هغه لګو دا د ساده وډیانو نه تپوس کوي نو هغه ورته وایي چې دې ګټې نو دی بیا لاړ شي په د حجره کې وایي دا پلانې دا جومات کې پرېږدئ تاسو زه د شریعت کوم او د ما شریعت نه کوي ما ته وایي قانون زه چې قانون او چې مولا نه تپوس وکړي چې دی بیا نو دی بیا هغه چې ورته وایي هلکه د شریعت نه کوم نه مړه شریعت پاکستان کې چلتا دی راځه چې قانون لسو دا چلونه ولونه مونږ کوو د الله سره خو پته به لګي د دې خلکو صبر وکړئ نو ځکه وایي بیا الله فرمایي وایي وكتبنا عليهم لكليو منغا پدې دغه باندې پدې يهود باندې پدې تورات کې چې ان نفس بالنفس یو تن با په بل تن وجلې کې چې برنا کې مړ کې والعين بالعين او سترګ بر سترګې په مقابل سترګ کې استه کېږي که چاره چاره سترګې سترګې ورته به انتي باسي والانف بالفن انف او پوز بکټ کې دي شي په مقابله د پوز کې والاذن بالاذن او وق باکټ کې دي شي په مقابله د وق کې والسن بالسن او غاښ په استه کېږي په مقابله د غاښ کې والجروح قصاص او زخمونه په اندازه دي چې څونه زخم دې په جا کې ساس کړی دی ډاکټر له غریبو دغه مر زخم بدل کې ساس فمن تصدق به چا چې خیرات کو به باندې چاله که زمانه حق راکړي چې قصاص والما نه لما د خیر پر معاف نو په هو کفاره له دا دې معافي کوون کی سړي د ګناهونو کفاره شوا او من لم يحكم بما انزل الله هغه څوک چې فیصله نه کوي په کتابو چې الله نازل کړی دی په اولئک هم ظالمون دا کسان ظالمان دي غټ ظالمان دي چې الله په کتاب فیصله نه کوي د غیر الله په کتاب فیصله کوي دا به مده پښوا خبره ده چې هغه په وخت باندې او غدا خدای ستاسو شو دا قانون دی زمونږه چې زمونږ اصول دا لیکلي دي ما قص الله ورسوله من غیر نکیرین فهو حجة لنا کم شی چې الله او رسول موږ ته بیان کړي او رد پیونه کی د يهودو په حواله بیان کړي د تورات په حواله دا زمونږ شریعت شو اوس په موږ دا چل کوو د حضرت عمر په دور خلافت کې غسانی بادشاہ مسلمان شو د 300 کسان سره لندن ته خبره کو
حضرت عمر سره ملاقات شو ایمان راوړو او ډیر خوشاله شو حضرت عمر راغی په اسلام باندې ډیر لوی بادشاہ د شام ورته ویل لکه غسانی بادشاہ حج دې زیره حج وکړه عمر هم لاړو دیم لا حج لاړو حج کوي مطاب کې تاویږي لنګي اته سړیلن والی د بازاري قبيله یو غریب سړی طواف کې لګیا دی چرته په خطا کې دا خپل د غسانی بادشاہ په لنګ کې خور شو لنګي لشو نو هغه هغه بادشاہ نه شوا چې رسول شو د پوزې رول پوزې ولا ماته اگر هغه د حضرت عمر دربار ته چې خلیفہ یې وخت د دې بادشاہ ته پوزې کو ما پوزې په سماته پزاری بادشاہ عمر راوغوښته او پزاری غریب سړی راوغوښته بادشاہ سلامت د دې روغ د خپل رور پوزې په سماته کړه ویل چې دا خو د بیت الله شریف لحاظو ګینه دا سر به متل کړو چې په کوم کې پوزه حضرت عمر ورته وایي غسانی بادشاہ گواهانو ته ضرورت پاتې نشو دا اقرار وکړو جرم اوس په سره د شریعت دادا چې دا بازاري غریب سړی به راځي کې او یا زما په دربار کې ستاسو د سیماتې لکه تا چې ولا ماته کړ مړه د دین ځان پر موږ ځان شپه ورځ ولې وکړو دا موږ په کومو کندو باندې سره عمر ورته وایي چې دا غریب رور به راځي کې غسانی باچا نه پیژنم ته دا غریب سړی اسلام په یو پړي کې تړلی یې مړه داسې عدالتونه وګوره دلته لوی ډاکو چې کوم دی چې ټول پاکستان پټ کړی هغه سپین باچا او کدار چرګي هغه پټ کړه انډر ته وګزي تا نه پیګي پرې باندې دا دین نظام لپاره کار وکړ زه تاسو ته دا وایم جماعت اسلامي پاکستان دې لپاره کار کوي خدای ګواره قران می مخ ته جماعت اسلامي مې د دې وجه نه خوښه چې ما رسمي تور په جندلې د قران او سنت پر رنګ کې چې دې خلکو سیوا بل سره چې اقامت دین پر پاکستان کې کوي دا خبره تاسو څه کوو نو دا بازاري بات په هغه بدقسمت اول سره پورې به مهلتي جی ویلاو د شپې پاسونو سوار شي ست تخديدي واپس لاړ او بیا نور ډیر وګړو واقعیت بیا ورسره ارمان کو حسن بن ثابت ور سره رابطه ور په خوانه هغه ته بیا جړل به پرې باندې چې کاش کې چې د یو پړک د وجه نه زمې دوباره کافر شو اشعار مې دي لطمتن ټکي پکړې لطمه دي پړک ته د یو پړک د وجه نه مانو اسلام پاتې شو او زمې دوباره کافر شو جهنم شو ځکه وایي وقفینا علی آثارهم بعیسی ابن مریم ورپسې کومنګا په نقش قدم د دوی باندې عیسی د مریم مصدقا لما بین یدیه من التورات چې تصدیق کوونکې او د هغه چې مخکې د تورات شریف نه وآتیناه الانجیل او ورکړو موږ د خپل کتاب انجیل شریف په هدن پای کې راهنمایي او نور رڼا او مصدق لما بین یدیه او د انجیل تصدیق کوونکې او د کتابونو چې مخکې من التورات د تورات نه او د موعظه للمتقین او د هدایت او وعظ نصیحت د پرهیزګارو لپاره بیا الله حکم کو وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه فیصله دیو کی انجیل والا یعنی نصارا بما پا کتاب چې الله نازل کړی دی پاږي کې پاک کې حکم دی چې الله په تورات کې نازل کړی فیصله دیو کی ومن لم يحكم انجیل باندې ومن لم يحكم بما انزل الله سوق چې فیصله نه کوي په منزل کتاب د الله باندې پولای هم الفاسقون نو دا کسان دي فاسقان دي درې د پیو لګول قرآن کافران دي ظالمان دي فاسقان دي چې د الله په منزل کتاب فیصله نه کوي نو موږ ته خو نه دی ویلي تا ته وای ورګه را روان دي وسوي وانزلنا اليك الكتاب بالحق نازل کړه موږ ته اے محمد مصطفی کتاب په واسطه حق سره قران عظیم الشان تا ته بدر کړه مصدقا لما بين يديه من الكتاب تصدیق کوونکې دا کتابونو چې مخکې دي نه کتابونو نه او مهیمن علیه او حفاظت کوونکې دا پاګې باندې فحکم بینهم په دې قران دی له فیصله کوا بما انزل الله پاک کتاب چې الله نازل کړی دی ولا تتبع اے پیغمبر تابعداري مکوا هواهم د خواهشات نفسانیه د يهود نصارا او ما عما جاءك من الحق دا غو نه دیوانه لای تعالی را د حق نه چې تا راغلې دی
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ګرځولې دې موږ د هر یو د قومونو لپاره شرعة ومنهاجا یو شریعت لرا او یو کلا او لارې لرا د دې وجه نه تمام پیغمبران په اصول الدین کې یو دي او شریعتونه د هر پیغمبر ځان لدی د یهودو ځان له شریعت او منهاج دی نصاراو ځان له شریعت او منهاج دی زموږ د مسلمانانو ځان له شریعت او منهاج دی ولو شاء الله لجعلكم امه واحده کله خدای خو شوی ګرځولې به تاسو را یو امت ټول په توحید باندې او په دین باندې ولکن یبلوکم فيما تاکل لیکن ازوای الله تاسو پای کې تاسو درکړي دي پس ته کول خیرات وړاندې شي نه کوتا الى الله مرجعكم جميعا خالص الله تو پرست تاسو ټول دا په نبيكم بما كنتم فيه تختلفون پس خبر به کی تاسو پای کې وای تاسو پای کې اختلاف کوونکی اوس راشه دا حکم دی مونږ ته وان يحكم بينهم بما انزل الله اے پیغمبره فیصلو کو په منځ د امت کې خلکو کې پاګه چې الله درته نازل کړي کتاب ولا تتبع اهواهم مطابق خواهشات نفس یو د خلکو واحذرهم غرو یریګ دینا ایبتینو کا چې فتنه کې بوج دالرا ان بعض ما انزل الله الیک د بعضی هغه احکامنا د کتاب د احکامنا چې نازل کړي الله تعالی فإن تولوا کتب دی اعراض کوي فعلم قوش انما يريد الله يصيبهم ببعض ذنوبهم اراده کړی دا الله چې ورسېږي ته مصیبتونه په سبب د بعض ګناهونو دی باندې وان كثير من الناس لفاسقون او یقینا ډېر د خلقنا خامخا ډېر د خلقنا فاسقانو نه فرمان دي او حکم الجاهلیت يقول ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون او حکم الجاهلیت يقول آیا حکم د جاهلیت او د مشرکانه زمانی او غیر شرعي احکام غواړي دا خلق او من احسن من الله حکما څوک ډېر ښایسته شي د الله نه په فیصله کې لقوم یون قوم یقین کوونکي لپاره دا الله نه ښه فیصله د هیڅ چا نشي کېدی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين بس وکم علیکم کوی علیکم لا حزب الله هم الغالبون په خو کار خو بس وکم نن خو دې کوم شری دعا وکړي چې الله موږ قرآن په اسرار لتایم ترجمه باندې کوي دې سره سره الله موږ په دې قابل مکمل عمل کول توفیق راکړي قرآنی نظام د شریعت نظام په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راوړي دې له څو کار کې الله دې کامیاب کړي څو کې مخالفت کې الله دې ورته هدایت وکړي خبرت قسمت الله دې تبارک الله دې زموږ ټول په حالت رحم وکړي سونه زمونږه مردگان دي مسلمانانو الله دې ټول وکړي سونه بیماران دي الله دې ول شفا کامله عاجله ورکړي زموږ پرې کورونو کې بیماران دي مرګرو کې بیماران دي د عام مسلمانانو بیماران دي الله دې ټول وکړي الله رب العزت دا کوم وبا چې راغلي دا او ته الله کفارو نه انتقام ته خپلواله خېپ ور مضبوط کا مسلمانانو ملکونه ته اخلاص کا مسلمانانو ته رب اخلاص کا د مسلمانانو جانو پر حفاظت وکا مسافر ته دعا وکړي چې الله رب العزت داغي دا کوم حبس او کوم قید کې پراتی دي مصیبت کې پراتی دي الله دې نظر تر زر اخلاص کی د دې لپاره یو لار خدای کولاو کی د غیب د دې لپاره یو لار کولاو کی یا الله زموږ ټول ناراضي شي یا الله زموږ ټول ناراضي شي یا الله خاتمه زموږ ټول په ایمان کې اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب